أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خاص په موږ د سوره بقره 85 نمبر آیت نه والا 86 نمبر آیت پورې به وایو د خیر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم بیا انتم ویتاسو هؤلاء آغا خلق تقتلون چې قتلول بی انفسکم نفسون خپل مطلب یو بل بی قتلولو بنا وتخرجون او وستل بی فریقا یو ډله منکم ستاسونا من دیارهم د کورونو ردوینا تظاهرون او مدد پی کولو علیهم د هغوی په مقابله کې بالاسم د ګناه سره د ظلم سره دواړه راتلی شي والعدوان او د زیاتۍ سره. اوس دلته کې دې کې یوه ډله داسې وه چې هغوی به مطلب دوی لکه دوی ته یو څو دغه وعدې دي نه اخیستلې وي چې تاسو به لکه تاسو دغه کارونه به نه کوئ که نه، نو دوی به چې کم کار کې دوی ته فایده وه لکه اوس دا فدیه والا که نه دې کې دوی ته فایده وه چې قیدیان مطلب راازادولي که نه، خو مخکې مونږ ووایو چې دوی به پیسې راغونډې کړلې او دوی به دغه وی که نه چې ګوره تورات کې خو مونږ ته دا راغلي دي چې زموږ نه چې څوک قیدیان شي نو مونږ به فدیه ورکو، دوی به راازادو. نو ټولو نه به یې پیسې راغونډې کړلې او فدیه به یې ورکړله او دغه چې دی قیدیان که نه لکه هغه به یې راازادول، خو دوی به چې پیسې راغونډې کړلې په هغې کې به یې لږې پیسو سره قیدیان آزاد کړه او باقي چې کوم و هغه به یې ځانه واخیستل. په دې کې څه شو دې لپاره فایده شولله، دغه کار به یې کوو او دا نور کوم کارونه چې دي نو هغه به دوی لکه د ردوی قتلول شوله، کورونو نه ویستل شوله که نه، نو دغه کارونه به یې کوله، د هغې نه به نه منې کېدله. و این یأتکم او دا چې راشي تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم نو فدیه ورکوي دوی وهو او هغه محرم حرام دی علیکم په تاسو باندې اخراجهم وستل ردوی لکه چې کله دوی کې څوک لکه قیدیان چې نو دوی زر پیسې راغونډې کړي او فدیه ورکړي که نه، او الله رب العالمین ورته وایي چې ګوره دا خو په تاسو باندې لکه د ردوی دا قتلول او د کورونو ویسته دا خو دا هم په تاسو باندې حرام دي، دا کار هم مه کوئ که نه. چې مطلب دغه یو کار کوئ نو دا هم مه کوئ، دا هم تاسو باندې حرام دي. افتؤمنون نو آیا تاسو ایمان راوړئ ببعض بعض د حصې الکتابې د کتاب وتکفرون او کفر کوئ یا انکار کوئ ببعض د بعضې حصې نه، لکه تاسو د تورات په بعضې حصه باندې مطلب ایمان راوړئ بعضې چې دی نو د هغې نه انکار کوئ، نو دوی به کم بعضو باندې لکه هغه که نه چې کمې کې دوی ته به فایده وه نو هغه به یې کوله فدیې والا دغه کم کې چې به دوی ته فایده نه وه نو بس د هغې نه به انکار کولو. فما پس فما جزاء یا مطلب ردې دوه معنی داسې ویلی شي که نه، څه د بدله یا نه د بدله، دا دواړه مطلب راتلی شي که نه. فما جزاء څه د بدله من یفعلو څوک چې کار کوي ذالک دا څوک چې دا من یفعلو څوک چې دا کار کوي ذالک دا منکم ستاسونا الا مگر خزیون رسوائی ده فی الدنیا په دنیا کې نه فی الحیات په ژوند الدنیا په دنیا کې، مطلب څوک چې دا کار کوي که نه لکه په بعضې څه ایمان راوړي او بعضې نه انکار کوي نو څوک چې دا فعل کوي نو الله رب العالمین وایي چې د هغوی دپاره شرمندګي ده رسوایي ده په ژوند د دنیا کې فی الحیات په ژوند الدنیا په دنیا کې و یوم او ورځ القیامت د قیامت په ورځ و یوم القیامت او په ورځ د قیامت
युरद्दूना वापस कीगी बदवी इला तरफ्ता अशद सख्त अजाब तरफ्ता دوی بلکه د قیامت پر سخت شدید عذاب طرف ته بدوي ورګرځولي کیږي وما الله او نه دی الله رب العالمین بغافلین بے خبره عما دا هغه سنه تعملون چې کوم عملونه تاسو کوئ اولئک او هغه خلق اولئک الذین او دا هغه خلق دی اشتراو چې اخلی یا خرڅوي کنه د دوه معنیان راځي الحیاتا دلته کې به وایي کنه اخلی اشتروا اخلی الحیاتا زندگی الدنیا د دنیا دوی د دنیاوی زندگی اخلی بالآخره په بدله د اخرت کې دی د اخرت په بدله کې دنیاوی زندگی چې دا هغه له زیاته ترجیح ورکوي هغه اخلی خام فلا يخفف او پس نبس پکوي ردوینا عنهم ردوینا فلا يخفف پس نبس پکوي عنهم ردوینا عذاب ولا هم او نا ردوی ينصرون مدد پکیږي بس دونه پوره ده صدق الله العظیم